حاضر نشي ترسو پورې چې کله ترسو پورې ته ژوندی یې که تا کې جرأت او غیرت شته د دې کلي نه بهر کلي ماحول به نه خرابې کلي کې به امن نه خرابې کلي نه بهر ستا د سي بندوبست هم په ما ستا د امن بندوبست هم په ما اخر کې زه بیا هم وایم چې موږ خو رالو دومره لرې نه چې کالام او د دې تیر واړی خو بهرحال دی خپل هغه زوړ عادت یې وکړو او میدان ته رانله ټایم ډېر زیات مختصر دی زه به صرف دومره ووایم چې موږ چې په کوم مقصد باندې دلته راغلي زموږ مقصد دلته دا و چې دلته بحث او مناظره په څه باندې او په عید میلاد نبی صلی الله علیه وسلم باندې خو چونکې دا خو د موږ تجربه ده چې په ذریت د بریلویت کې داسې رجل نشته چې هغه د علمای دیوبند او بیا خاص کر حقیقي علمای دیوبند جماعت اشاعت التوحید و سنه علماء سره کینی او نفس خپل عقیده ذکر کی دلیل خود درک نه نفس خپل عقیده ذکر کی پورا په ذریت بریلیت کې داسې شخصیت نشته د دې کار سره د دې کار دی زی بزی چیلنج کول بیا تخته کول د دې کار دی شیطان په شان دی وسوسې اچول خلکو ته بیا تخته کول د دې کار دی زی بزی چیلنجونه کول بیا موبایل نمبر بندول د دې کار دی زی بزی چیلنجونه کول بیا د کور نه روکېدل د دې کار د زی بزی چیلنجونه کول او چې کله عین موقع راشي 3 ورځې پورې بیا ملا صاحب غیبي هغه امام مهدي په شان دی رپوشي یا امام غیب د شیعاګانو هغې په شان دی بیا په غار کې وي او چې کله چیلنج وختي او دی چې کله غټې غټې بړبقې وهي د خرو په شانتي او بیا چې کله عین موقع راشي او دی د پته ده چې اوس به کېناستل غواړي نو بیا په رنګونو باندې ټول د خلک راټولول او د خلکو هجوم جوړول او خلکو ته منت کول چې دی نه ما خلاص کا او بیا خلک راټولول او بیا داد ورکول چې یاره دې کې فساد کېږي دې کې به جنګونه جګړې بیا کېږي چې جنګونه جګړې کېږي تا راټول کړي وي جنګونه جګړې کېږي تا د خلک خبر کړي ولې دي چیلنج هم تا وکړو نمبر هم تا باندې ډېر بې غیرته نه چیلنج هم تا وکړو 3 ورځې پورې کور نه هم تر وکړو ډېر بې غیرته نه چیلنج هم تا وکړو خلک هم تا راټول کړي چې دا مسله ختمه شي دا مناظره ختمه شي ډېر بې غیرته نه بې غیرته خو یې که نه حالانکه مشرک کې خو د غیرت د سره وي او حالانکه موږ چې بس کم سلسله کې راغلو د باندن اصل کې موږ اوس هم په باندن کې ناست او انشاءالله سبا سهاره پورې بدلته ناست باندن کې او ناست هم په دا غرض باندې یو کېدای شي چې شیطان بیا هم تعوذهم عزا شیطان خو داسې دی چې خپل اولیاء وله کله کله ګوته ورکوي موږ وایو چې اوس ماسخوتن دی خو بهر لکه بیا د دې نه وروسته هم چېرته شیطان راشي او خپل یو دوست حضرت اقدس شیطان اعظم یو بریلوي صاحب ته ګوته ورکړي هغه بیا وایي چې زه په دې باندې خبره کوم او ستاسو علما تللي دي په دقه نیت باندې موږ ناست انشاءالله سبا پورې ناست او کلی هم ستاسو وطن هم ستاسو علاقه هم ستاسو او ناس هم پکې موږ یو اوس هم تقریبا 6:41 منټ او موږ راغلي کله یو بېګانه او را څنګلو موږ سره چې کله په خپله رابطه وشوه زیارت په ورځ باندې او مولي صاحب وویل چې بحث دی جمعې په ماسپښین باندې حالانکه په یو ورځ کې نه تیاری کېږي داسې او یو ورځ مخکې نه څوک چاله ځي دا هم دی ګوره او دا صرف باړه غټ نه هېڅوک چاله نه ځي خو چونکې قاري صاحب محترم هغه زموږ سره تعلق هم داسې دی چې هغې نه خلاصېدونکی تعلق دی هغې سره زموږ تعلق داسې دی چې هغه داسې د ورورولۍ او ډېر خوږ او داسې انتها ته رسېدلی دی چې هغه انتها د تعلق هغه انتها هغې باندې موږ زموږ ضمیر مجبوره کړو چې قاري صاحب رنګ راغلی دی اوس به ځان رسوو که هر څومره ټایم مخکې خو به ځان رسوو او هغه د زیارت په ورځ باندې موږ روان شو او نن جمعې ماسخوتن دی او نه د ملا صاحب پته لګي سره د چیلنجونو نه غیر او نه د چیلنجونو پته لګي بهرحال خبره مې دا کوله چې تش په خولو باندې چیلنجونه ورکول اسان دي پکځای کېناستل او بحث کول خپله نظریه خپل موقف په دلایلو سره ثابتول دا ډېر ګران کار دی او اوس هم موږ وایو صرف دا نه صرف بریلیان نه چې هر یو باطله فرقه ده هر باطل دا طریقه کار دی چې هغه دې په دې به چیلنج ورکوي
او خپل ځان لپاره خپل هغه چې کم بیوقوفه خلک د دې چې کم د درې مریدان وي هغه ځان ته راټولول هغه خوشحالول او بیا چې عین موقع باندې راشي زموږ تجربه وشو په دې کې عین موقع باندې چې کله راشي بیا مولوي صاحب هم غیبي او چې کم خاص کسان سره خبر والی هغه هم غیبي بیا دوانه غیبي یا یوسف یا المدد یا پولیس یا المدد یا ملک یا المدد یا عوام بیا دا درې شیزونه د دې باندې اسره اخیستل او یا المدد یا بانی وغیرہ کول دا څلورم نمبر بهرحال خبر مې دا کوله چې دا چې څومره فرقې دي او هر یو باطله فرقه ده هغې کې دا جرأت نشته چې علیها ګذره کړي هر یو باطله فرقه چې کومه ده هغې کې دا جرأت نشته چې خپل موقف په نصوص سره ثابت او نصوص هغې په موقف باندې نشته خو بهرحال آخر کې زه بیا هم وایم چې موږ قرآن دومره لرې نه چې کلام او د دې دیر واړی بیا باندن دا زه هم ډېر لرې دی او لارې وغیره هم خرابې دي موږ خو ډېر لرې نه رالو په کار خو دا و چې چیلنج یې کړی و دا سړی حاضر شوی خو بهرحال هغه حاضر نه شو زموږ استاد الشیخ علامه عبدالرحمن درویش صاحب حفظه الله هغه هم راغلي و بېګا هغه هم تقریبا چې مازدیګر نه وروستو په ټایم کې ووته هغې لاړه موږ اوسه پورې لا دلته ناست یو په کار خو دا چې دوی راغلې وې نه عوامو ته رینګ کړی وې نه پولیسانو ته ویلي وې نه ملکانانو سره خبرې کړې وې افهام تفهیم په میدان کې خبر ورولۍ او ښه په خوشګوار موړو باندې موږ دا مسله د قرآن او حدیثو په رڼا کې حل کړې وې او عوامو ته موږ داسې یو موقف مخې ته ایښودی وې چې هغه موقف حق موقف وي او داسې یو موقف به موږ ورته ایښودی وې مخې ته چې هغه موقف باندې دا خلک روان شوي وي او خلک د ضلالت او د بدعت نه بچ شوي وي او په سنت او په نور باندې روان شوي وي خو بهرحال دی خپل هغه زوړ عادت یې وکړو او میدان ته رانله او ما خبره دا کوله چې څومره چې باطل فرقې دي په دې کې دا جرأت نشته چې زموږ سره مخې ته کیني او دې کې دا جرأت نشته چې خپله مدعا ثابته کړي همنګ دې حضرت ته هم وایو اگر چې نن ستا په کلي کې دا خیر بیا به هم ستا عذرونه ستا به مصروفیات ډېر کله هم ستا دی او ښه اوزګار پروت دی ټول کټونه بشترې ته ستړي کړي دي هېڅ کار دی نشته سوا د خوراکو نه سوا د بکواساتو نه ستا بل څه کار نشته خو بیا هم زموږ به هسې په ګوته باندې به نور پټ کړو تا ته به ووایو چې یار ته به ډېر مصروف یې نن ته حاضر نه شي تر څو پورې چې کله تر څو پورې ته ژوندی یې که تا کې جرأت او غیرت شته د دې کلي نه بهر کلي ماحول به نه خرابوي کلي کې به امن نه خرابوي کلي نه بهر ته صرف په میسنجر باندې یا په کمنټ کې د دې ویډیو لاندې ته ولیکه او ته راځه ستا د زی بندوبست هم په ما ستا د امن بندوبست هم په ما او ستا سره چې څومره په تا باندې خرچه راځي ستا مهمان نوازي هغه هم زما ذمهواري او تا ته ستا هم به هغه درکوم چې ستا د خوښې او ته صرف پاو ساعت که ته زما مخې ته کېناستې او نفس کېناستل او که اودس دې په زیټینګ پاتې شو نو تا له زما طرفه 25,000 روپۍ نقد انعام به ماشاءالله جی نقد 25,000 روپۍ صرف چې ستا نفس اودس ټینګ شي او بیا دا چې خدا ښه شرط به کوي چې د اله معنا به پکې کې ورسره اله معنا او معیار اولویت متعین کې او ستا اودس او ایمان ټینګ شو 25,000 روپۍ به تا ته نقد انعام خو ما ته پته ده نه خنجر اٹھेंगे न तलवार इनसे ये कंजर मेरे आजमाई हुए دوی کې دا جرأت نشته چې زمونږ دا خبرې واوري او په دې باندې عمل درآمد وکړي بهرحال آخري خبره کومه چې څومره باطل فرقې دې ته موږ وایو ګوره عوامو کې انتشار مه پیدا کوئ عوامو کې اتحاد اتفاق هغې باندې ډاکه مه اچوئ او عوامو چې کم مسائل دي هغه عوامو ته بیانوئ اگر چې باطل هم خپل نظریات بیانوي دا هم د دې ته حق د خپل نظریات د بیانوي خو چې کله زمونږ د عادت ته چې موږ په سټیجونو په بیانونو کې نه چاله چیلنج ورکوو او چې کم زمونږ چې کم خاص استاذ دی وختي ما ویې سلطان المناظرین ابن تیمیه وقت شیخ القرآن والحدیث امام الموحدین حضرت العلامه مولانا خضر عیاد بکروي صاحب حفظه الله هغې دا وی هغه وی چې موږ نه چاله چیلنج ورکوو او چې څوک چیلنج ورکړي نه بیا هغه پرېږدو نو بهرحال دا مختصر شانتې خاکه وه چې ملګري به هم وایي ځکه چې ډېر ملګري زموږ خبر شوي هم د دې نه چې یاره بحث دی او مناظره ده وغیره وغیره هغوی په دې انتظار باندې هم وي ملګرو ته زه ټولو ته دا وایم چې بس چې څه وشو هغه وسو موږ رالو دې کلي ته خو مولي صاحب چونکې نشته غیب دی رای فرار اختیار کو او هغې داسې ماحول جوړ کړو ګڼه ګوڼه او خلک ملک راټول کړه او چې کله موږ خپل کسان ورولېږل چې خبره اتره ورسره وکړي
او 3 کسان کینو دا مسله حل کو نو دې لپاره هغه تیار نشو او نه هغه دا جرأت شته او نه هغه تیارېدل شي بس من اوس نن شپه مدلته ده او سهار به ان شاء الله موږ د دې ځینو واپسې کوو خلاصه د کلام دا ده چې مناظره ونه شوه د دې د وجې نه چې بریلیانو فرار وکړو هغه المدد یا عوام او یا ملکانان دی راجمع کړه او بیا هغه په مابین کې هغه دومره شور او دومره غوبل جوړ شو چې هغه باس وغیره ونه چې موږ چې کوم مرګري لګري وو هغه خبرو ته موږ کې نه خودو الان کې زمونږ خو اراده نه زمونږ خو اصل کې راغلی د مناظرې په نیت باندې هغه مناظرې ته تیار نشو او بیا جمعې په مانځنه وروستو هغه ملا چې کوم د قاری هغه دا اعلان وکړو چې زه په دې شي کې نه یم مانه دا چې د مناظرو سره د ما تعلق هم نشته او نه زه کولی شم خلک وایي چې یو پېره مې غول خوړلی خور مې ویلی دی غول خوړلی خور ویلی دی هغې هم بس غول خوړلی خور ویلی هسې یو چلنج میلنج چېرته کړی او سړی په نشه کې او چې کله موږ راټینګ کړو چې کله نشه ته لاړ نو هغه چې کله هوش اواز کې راغی هغه مناظرې د تن کې نه ښودو واخر دعوانا